बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पनने वीडियो की खबर को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मांगे ठीक दा चिदा टेंस सतवी او कम दसी मुकदा कम दसी वक्त दे कम दसी कार दे چې هغه مونږ کله په انګلیش کې بیانو په انګلیش کې وایو په انګلیش کې هغه خبره کوو نو د هغې لپاره به دا ټینس استعمالو کم داسې کار دی او کم داسې موقع ده او سچویشن دی نو ګوره په سچویشن او په موقع باندې ځان پوهېږئ که نه چې د کم ټینس لپاره مونږ سوري د کم وخت لپاره د کم ایکشن لپاره مونږ فیوچر کنټینیوس ټینس استعمالو دې مثال ته وګورئ ډېر په اسانه باندې به پوه شئ خو ډېر په غور سره وګورئ ها دا یو ماشوم دی د موبایل راوالي خپل ملګری ته رنګ وکړي ټیک شو ولاړ په پریزنټ ټایم کې دی یاد ساتئ ښه په پریزنټ ټایم کې ولاړ دی په موجوده ټایم کې ولاړ دی او ملګری ته څه وایي کل 9 بجے مجھ سے ملنا سوا 9 بجے زما سره میلاو شه هم لینګویج کلاس کے لیے جائیں گے لینګویج کلاس لبزو دا یو خبره ورته وکړه ټیک ده د ملګری سره چې کوم مطلب د خبرې کوي دی ورته څه وایي د خبره ډېره ضروري ده ها د دې خبره ته وکړي دی ورته څه وایي कल 9 बजे तुम्हें घास काट रहा होगा दिन उसको प्रेजेंट टाइम के वलाड पर मौजूदा टाइम के वलाड दे और दरारवान टाइम बारे की खबर कही कि सवा 9 बजे बजमा एक्टिविटी से सुबह पर पर्टिकुलर गया बरे ममोदा साफ वाले बराबरी भाई ठीक शो नो वलाड पर मौजूदा टाइम के दी खबर दरारवान वक्त बारे की कई और दास कार पर की बयानी च अगब जारी ठीक शो मतलब जमादार गोरा चिकले तो पर प्रेजेंट टाइम के वलाडे او دراروان وخت په باره کې خبره کې اوس روان وخت چې کم دی د وسنا 2 غنټې پسوم کې دي شي مازیګرم کې دي شي ماخامم کې دي شي بیګا لس بجلم کې دي شي مطلب سبا سحرم کې دي شي سبا ماخامم کې دي شي لس ورځې پسم کې دي شي میاش پسم کې دي شي ټیک دا را روان وخت چې کله ته په پریزنټ ټایم کې ولاړې پر روان وخت کې خپل اکټیویټي بیانې چې زما به 2 غنټې پس سکاري او هغه کار چې تو یادې رته چې هغه به جاری ठीक शो लगा मिसाल 2 घंटे बाद मैं दोस्तों से बात कर रहा होगा 5 घंटे बाद मैं घर में सो रहा होगा ठीक शो दा किस्म एक्टिविटी ची करे तो इंग्लिश की बयाने तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बयाने दा टेंस हर कार बयानवर द पारा इस्तेमाली की कुम चिबा परारवान वक्त की जारी परारवान वक्त की वेकी हो जारी भाई लका मिसाल गो रजवे मा कि 2 घंटे बाद मैं खाना खा रहा होगा नो इट मींस कत जमा सर 2 घंटे बस मिलाव शो او زدي ولیدم نو زما اکټیویټي بدای چې زما د روټه خړل کار به جاری I will be sitting and eating زما سم خوراک وکړم ٹھیک دا نو دې ته ځکه فیوچر کنټینیوس ټینس وای وس راسو ګورا اردو میں پہچان په اردو کې پہچان څنګه ده لکه زیات خلک ګوره په اردو کې اول سوچو کې کنه په اردو کې جملې ته سوچو کې نو هغه د دینه د ټینس معلومات کوي نو زما خو اول تاسو ته دا مطلب مشوره ده چې تاسو په سچويشن باندې ځان پوهه کوئ کنسپټ کلیر کړئ چې دا ټینس موږ د څه لپاره استعمالو روسته بیا د اردو د پہچان درازه چې رها ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے نو کله چې د جملې په اخره کې دا راغلی کنه نو هغه به د फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जुमला लगा मिसाल के तौर मैं खाना खा रहा होगा मैं सो रहा होगा वो बातें कर रहा होगा वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा वो क्रिकेट खेल रहा होगा ठीक शो दा किस्म जुमले बा द दे टेंसी دویم पहचान دا لکنه چې بدی کې हेल्पिंग ورب چې کم دی هغه بس هغه will be ٹھیک دا د دې نوښت کې موږ فیوچر سمپل ټینس لري باغ کې صرف ویل راتلو پدې کې برازي ویل بی او یاد ساتئ کا سبجیکټ صاحبی کشیدی کا اټ کا آی کا وی کا یو کا د کا هر بلا د سبجیکټ په ځای راځي دا غي سره صرف او صرف یو هیلپینګ ورب استعمالي کې دیٹ از ویل بی نو سو سمپل ٹھیک دا د دې نه علاوه مین ورب چې کوم دی مین ورب کوم راځي مین ورب هغه با وی ون سره چې کله آی ان جی ولګي کنه مثال په تور ټاک دی د دې سره آی ان جی ولګي نو ټاکینګ به جوړ شي نو د کم ورب سره چې آی ان جی راغلی اقا ورب په دې کې استعماله گو باندې استعماله گوینګ به استعماله ټاک باندې استعماله ټاکینګ به استعماله واک باندې استعماله واکینګ به استعماله ایټ باندې استعماله ایټینګ ډرینک نه ډرینکینګ ټیک شو نو په دې کې به وی 4 استعمالي کیه آی ان جی والا فارم وس رازو د سنټنس سټرکچر په دې کې څنګه دی اجي وس رازو مین چې کوم زموږ سیس د سنټنس سټرکچر چې لکه په دې ټینس کې هم جمله څنګه جوړو چې لکه یو کس دی یا تو به یو کار پر روان وخت کې هغه به جاری نو دا خبره چې په انګلیش کې نو سټرکچر د جملې څنګه دی مین سټرکچر دې ته وګورئ ها نو یا ساته چې په دې ټینس کې دوه قسم جملې مونږ وایو ټیک دا یا خو سنگل جمله وایو لکه مثال په تور ګورئ تاسو وایم چې ما خام بزو د ملګرو سره چکر ل روان یم
ٹھیک شو سبا ما خام بز سټډي کوم لګیا ویم د وسنه 2 غنټې پس بزو پکور کې ګرځم را ګرځم ٹھیک شو نو دا سنگل خبره دا سنگل سینټنس دی لکه مثال ته وګورئ کل شام میں مطالعہ کر رہا ہوگا سبا ما خام بز سټډي کوم لګیا ویم اٹ مینز که سبا تراشی ما ویلی ز سټډي کوم نو دې ته سنگل سینټنس وي نو د دې سټرکچر څنګه دی ګوره اول برازي سبجیکټ بیا به پس راځي ویل بی تاسو نو وی چې سبجیکټ پس به ویل بی هیلپینګ ور راځي بیا به وی 4 راځي د وی 4 مطلب دا چې آی ان جی والا فارم بیا به آبجیکټ راځي او اخر کې به ټایم راځي چې کله به تو دا کار کې ٹھیک دا دې جملې ته اوس ګورئ کل شام میں مطالعہ کر رہا ہوگا نو اول به دې کې سبجیکټ ولګاو میں مطالعہ کر رہا ہوگا نو سبجیکٹ چې کوم دی هغه بس شي آی دا زمونږه سبجیکٹ شو دا وګورئ ها آی بیا به پس څه لګوما هیلپینګ ورب لګوما هغه څه دی ویل او بی دا هیلپینګ ورب شو بیا به زه وی 4 لګوما ټیک شو نو وی 4 اوس مطالعه ته لیکي سټډي خو زه په سره آی ان جی لګوما نو ګورئ studying I will be studying اوس کله وکوما کل شام نو سبا ما خام ته په انګلیش کې سوي tomorrow سبا او evening ما خام ٹھیک شو نو کل شام میں مطالعہ کر رہا ہوں گا I will be studying tomorrow evening نو ډیر سمپل په اسانه طریقه باندې انګلیش ته واوړېدل ٹھیک شو اوس کته وکنا چې وہ کل شام کو وہ بازار جا رہا ہوگا so he will be going to بازار tomorrow evening ٹھیک دا رات 10 بجے کو وہ سو رہا ہوگا he will be sleeping at 10 o'clock ٹھیک شو ہاں وہ دوستوں سے باتیں کر رہا ہوگا he will be talking with his friend ٹھیک شو ہاں وہ کھانا کھا رہا ہوگا he will be eating وہ پانی پی رہا ہوگا he will be drinking وہ آ رہا ہوگا he will be coming ہم آ رہے ہوں گے we will be coming تم آ رہے ہوں گے you will be coming ٹھیک شو نو دا د جملې د جوړولو هغه مین سټرکچر دی چې دا یو سټرکچر تاسو ایسته کو نو په دې باندې تاسو په سمون سنټنسز جوړولای شئ ها وس بل یو قسم سنټنس مونږ وایو چې هغه ډبل ٹھیک دا څنګه ډبل وي لکه مونږ دا اکثر وایو کنه دې مثال دا وګورئ اگر کل بارش برسے گی تو میں ٹک ٹاک ویڈیو بناؤں گا کفرس کا سباب باران وریدو نزم پر ٹک ٹاک ویڈیو جوڑوں گا یا دسی وایو یا منگا دسی وایو چې اوی اگر جب وہ پہنچیں گے ٹھیک شو ہم سو رہے ہوں گے مثال تاسو سوک چرتلی دی او را روانی نو تو پکور کې دا خبره کوي چې اوی کله راورسی نو مونږ به ودیو ټیک دا نو دا قسم خبره اکثر مونږ کوو نو د دې سټرکچر بیا څنګه دی د دې وګوره اول به د کار وکي چې یا به وینو لګي یا به اف ولګي ٹھیک شو دا به د سنټنس هغه ترسته پوري هغه نه پس د سبجیکټ ولګي بیا به وی 1 بیا آبجیکټو د دې ځای پورې دا چې کوم دی دا زمونږه پریزنٹ سمپل چې کوم ټینس دی پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انډیفینټ ټینس باندې مونږه مدی باندې ویډیو جوړ کړی دا د دې ځګینه والا د دې پورې دا د پریزنٹ سمپل ټینس هغه سټرکچر دی سبجیکټ وی 1 او آبجیکټ د دې نه پس دا کم شروع کیږي کنه دا هم دا سټرکچر دی سبجیکټ ویل بی بیا وی 4 بیا آبجیکټ راځي ٹھیک شو هغه نه پس ټایم راځي ها نو اوس دې جملې ته وګورئ اگر کل بارش برسے گی تو میں ٹک ٹاک ویڈیو بناؤں گا ٹھیک دا دا خبر اوس په انګلیش کې څنګه کوو اگر کل نو اگر ته یاد ساته په انګلیش کې اگر ته څه لیکيږي اف مطلب دی اگر نو ګور زه به ولګوم اف اول بس ولګوم اف بیا ګور په دې پس راځي سبجیکټ کنا نو دا پریزنٹ سمپل والا دا دی ها اف اٹ رینز دا پریزنٹ سمپل سٹرکچر دی اگر بارش برسے گی دا اوس یاد ساته دا پریزنٹ سمپل دی خو معنی دا اگر بارش برسے گی دسه بنای چې اف اٹ ویل رین بیا به غلطی ها خلک ویم اکثر اف اٹ رینز اگر بارش برسے گی بیا به کامو وکي اوس دا سٹرکچر شروع کا چې میں ویڈیو بناؤں گا کنه نو سب شي آئی ول آئی او دا ویل شو دا بی شو آئی ول بی ها بنانا د پر راځي میک او موږ به د دې سره آئی ان جی فارم ولګو آئی ول بی میکینګ سب جوړو ما ټک ټاک ویډیو زما د ټک ټاک ویډیو جوړو ما ٹھیک شو اف اٹ رینز ټومارو دې ځکه وسره چې کوم دی ټومارو ویل کېږي سبا ته اف اٹ رینز ټومارو کچته سبا باران وو زبر ټک ټاک ویډیو جوړو زموږ نور کار څه دی ٹھیک دا ها بل مثال وګورئ جب وہ پہنچیں گے تو ہم سو رہے ہوں گے when they reach پدې کې بیا راشي when ها when they reach home دا present simple tense شو we will be sleeping نو موږ به ودیو
ٹھیک دا نو دغه شانته کې دا ډبل سنټنس دی. وس یا ساده ګورا په هر ټینس کې زم نیگیټیو انټراګیټیو جوړو مکنه نو یا ساده نیگیټیو انټراګیټیو خو مې به چې تاسو سم ګوټه شوی چې کله په جمله کې نه راشي کنه نو هغه نیگیټیو شو. لکه مثال دا دی کل شام میں مطالعہ کر رہا ہوں گا نو کې دې نه ته نیگیټیو جوړه اسه به کل شام میں مطالعہ نہیں کر رہا ہوں گا. لکه په دې ځکه کې پکې راولا نہیں ٹھیک شو نو دا څه شو نیگیټیو جمله شولا. نو یا ساده چې ته بیا دا کله انګلیش لاړې نو دلته چې دا ستاسو هیلپینګ ورب دی د دې په دې منځ کې بس راشي ناٹ راشي. لکه په دې ځکه کې راشي ناٹ ګورخه نو څنګه به دا جمله کل شام میں مطالعہ نہیں کر رہا ہوں گا لکه سبا ما هم وزو سټډي نه کوم نو څه بشي I will not په دې ځکه کې راشي ناٹ ہے I will not be studying tomorrow evening زه به سبا ما هم سټډي نه کوم. او یا ساده د ویل سره چې کله ناٹ راشي کنه دی هغه ها د ویل سره مثال په تور دا ویل ناٹ تلکی نو دا په کنټریکټډ فارم کې دا سم لیکل کیږي ٹھیک شو want دا او ته ختم شولا دا التم ختم شو دا التم ختم شو او دا او دې ځای تراله نو want دا بس شي I won't be studying tomorrow یا I will not be studying tomorrow دا نیگیټیو شو. وس انټراګیټیو ته بدا څنګه اړه دا جمله به انټراګیټیو ته څنګه اړه نو انټراګیټیو چې دا اړه نو دلته کې پکې کیا راځي کنه دا سي راځي ګوري کیا کل شام کو میں مطالعہ کر رہا ہوگا. ٹھیک دا نو د سکار به وکي چې دا ویل نه دی دا ول سبجیکټ نه دی ځکه تراولې دا به د شي او دې ځکه کې به نه وي نو به بس شي ګوره مثال دا ویل ته دې ځکه تراوستو دا سي ګوره ویل نو will I be studying tomorrow evening او دلته کې وبې کې question mark راشي will I be studying tomorrow evening کیا کل شام کو میں مطالعہ کر رہا ہوں گا. نو دا اگر نیگیټیو انټراګیټیو سټرکچر دی چې په نیگیټیو کې صرف ناٹ راځي په انټراګیټیو کې صرف دی ویل اخوا پوزي. وس یو څو سنټنسز تاسو لیکم هغه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم اسو به تاسو هم ورکی جزاک الله. خجی تاسو وړاندې ما دا یو څو سنټنسز ولیکلا وہ کام کر رہا ہوگا میں گاڑی چلا رہا ہوگا وہ کپڑے دھو رہی ہوگی تم کھانا پکا رہے ہوں گے جب تم مجھے کال کرو گے میں سو رہا ہوگا. د دې سټرکچر مطابق دا ټول چې کوم دی وس انګلیش ته اړو ها نو وہ کام کر رہا ہوگا اول براشي سبجیکټ دا ګوره اول سدي سبجیکټ دی نو ګوره رابشي هی بیا وبسي ویل بی راشي ټیک شو هی ویل بی او بیا به وی فور راشي نو وی فور تا ګوره کام کرنا ته ویل کی ورک او ای جی وسره ولي کوا هی ویل بی ورکنگ وہ کام کر رہا ہوگا. ها میں گاڑی چلا رہا ہوگا ٹھیک شو نو میں د پار راضی په انګلیش کې آئی بیا پس راضی سا ویل او بیا راضی بی آئی ویل بی او بیا ګوره گاڑی چلانا د پار په انګلیش کې راضی ڈرائیونگ او کار میں گاڑی چلا رہا ہوگا. ہاں وہ کپڑے دھو رہی ہوگی جنې دا ټیک شو نو د جنې د پاره په انګلیش کې راځي شي او بیا چې کم دی بس برا شي ویل او بیا برا شي بی شي ویل بی او بیا ګوره انزر ته ویل کېږي واش او آی ان جی وسره ولګوا شي ویل بی واشینګ او بیا بس کلاتھس کپڑے وینځي کنه نو کلاس ته په انګلیش کې مطلب کپڑوں ته په انګلیش کې سوې کلاتھس. تم کھانا پکا رہے ہوں گے ٹھیک شو تم کھانا پکا رہے ہوں گے داستاس ہوم ورک شو جب تم مجھے کال کرو گے میں سو رہا ہوگا نو دا چې کوم دی د دې سټرکچر مطابق انګلیش ته اوړي او دا تاسو هوم ورک شو د دې سټرکچر مطابق دا انګلیش ته واړوي اول چې کوم دی ګورا وین بو لګوي اف نه لګوي ټیک شو وین بو لګوي بیا دا سټرکچر لګوي او بیا پسې دا سټرکچر لګوي دا جمله با انګلیش ته وړي. که ویډیو خوښ شوی لایک کمنټ او شیر ضرور کې لایک خامخا کوي که کمنټ نم کوي لایک خامخا کوي ټیک دا او چینل هم سبسکرایب کړئ. جزاک الله.